د جمعې په شپه او په ورځ هر ټیمې وایې خو د جمعې په شپه او په ورځ باندې ډیر وایې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی ما باندې درود وایې او د جمعې په شپه او په ورځ ډیر وایې. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه چې تاسو وفات شئ بیا به موږ درود وایو د جمعې په ورځ او په شپه، نو ستاسو دا وجود مبارک په قبر کې زوړ شوی نه ریزه ریزه شوی به نه د الله حبیبه چې موږ درود وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یوازې زمانہ د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي دي. ته ځمکه څه نشي ویلی، دا د انبیاء وجودونه دي، ته ځمکې څه نشي ویلی. ما باندې درود وایې د جمعې په شپه او په ورځ ډیر وایې. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی پوزه دی په خاورو کې ککړه شي د هغې سړي چې هغه زما نوم واوري هغه ونوایي چې صلی الله علیه وسلم وی د دې پوزه په خاورو کې ککړه شي. بل روایت کې راځي وی بخیل سړی پیژنئ، شوم سړی پیژنئ. صحابه ورته وایي شوم سړی هغه دی چې د هغه په مخ کې زما نوم واغستلی شي او دی په ما باندې درود شریف ونه وایي. دا شوم دی، شوم دا بخیل دی، بخیل چې ما باندې دی درود شریف نه وایي. او درود وایي مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، ډیر خوږ نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا نوم ډیر خوند کوي. اللهم صل علی محمد. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای وانا اول من یقرع باب الجنه، زب د ټولو نړومبې د جنت دروازه وټکو. دندې نه به आवाज وشي چې دروازه وټکو من انتا، سوکې زب جواب کې وام چې محمد صلی الله علیه. دا نوم به التم اغست شي وی چې زما نوم خازن ووري چې د محمد نوم په خازن ولګي، خازن بوای ما تم د دې خبرې حکم شویو چې د ټولو نړومبې به د جنت دروازه د تکولا وای. نو اللهم صل علی محمد، دا هغه محمد نوم دی چې جنت خازن باندې به مړومبې لګي چې محمد صلی الله علیه وسلم. نو د درود شریف ډیر اهتمام کو، ډیر زیات څومره کېدلی شي بچو باندې خپله کورونو کې